بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. صدقت يا رب العالمين. اوس دې دینا الله رب العزت په خپل ذات باندې عقلي دلایل وایي. هاي کې یو عقلي دلیل وایي. الله رب العزت فرمای و استاسو رب هغه ذات یوزدي ای یسیرو لکم الفلک چې هغه چلوي ستاسو دپاره کشته فی البحر په دریاب کې لتبتغوا دپاره دې چې ولټوي تاسو من فضله د فضل د الله رب العزت نه چې تجارت دی. انه یقینا دغه الله رب العزت کان دی بكم پتاسو باندې رحیمه رحم کوونکی. الله رب العزت فرمای وی الله هغه ذات چې ګرځولې دا کشته ستاسو دپاره ګرځولې ستاسو دپاره کشته دا ګرځوي ستاسو دپاره په دریاب کې چې تاسو په دې سره خپل کار روزګار وکړئ. ځان له چې دې مالې تجارت د یو ځای نه بل ځای ته وړئ. نو الله رب العزت سره دغه ټول احسانات یې په تاسو باندې کړي دي. دا د دې وجې چې الله رب العزت رحم کوونکی ذات دی. ورنه دا تاسو چې څه کوئ تاسو خو کفر کوئ عناد کوئ او ګډوډ لګیایئ نو د دې نه از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم و جو از جو. د دې نتیجه خو دا ده پکار دا دی چې تاسو د الله نه منئ چې الله رب العزت در باندې دا هر څه بند کړي. خو الله رب العزت څه کوي هغه ستاسو دپاره بیا هم چې دی د سمندر تابع کړی. ربکم رب ستاسو الذي هغه ذات یزجي یسیرو چې چلوي لکم ستاسو دپاره الفلکا کشته فی البحر په دریاب کې لتبتغوا دپاره دې چې ولټوئ تاسو من فضله د فضل د الله رب العزت نه. انه یقینا دغه الله رب العزت کان دی بکم په تاسو باندې رحیما رحم کوونکی. و اذا مسکم الضر هر کله چې ضرور رسیږي تاسو ته تکلیف مسکی تاسو لرا تکلیف بیماری فی البحر پتے ہر کله چې مسکی تاسو لرا تکلیف فی البحر په دریاب کې ضلا نو هیر شي من هغه څوک تدعون چې تاسو را بلې الا ایاه مگر تک یو الله. فلما نجاکم نو بس هر کله چې بیا نجات درکې تاسو ته بس هر کله چې بیا نجات درکې تاسو ته الی البر وچیتا اعرضتم نو تاسو مخ واړوئ د الله رب العزت نه. وکان الانسان یقینا دی انسان کفورا ناشکرا. خبره داره الله رب العزت فرمایي چې په دې کشته کې کله تکلیف ضرور رسیږي که نه تاسو خو په کشته کې لګیایئ او د الله نافرمانی په دنیا کې دی خوا په وچم کوي بیا په کشته کې هم لګیایئ. خو چې کله تاسو ته په کشته کې تکلیف ضرور رسیږي کشته کې تکلیف څه شی دی هغه به بادباني کشته وي هوا در باندې مخالفه راشي ګډه وډه راشي او تاسو ته پته ولګي چې اوس کشته ډوبېږي غرقېږي. نو ضلا هیر شي من هغه څوک تدعون چې تاسو یې رابلئ. بیا درته لات منات عزا یاد نه بیا درته صنم یاد نه بیا درته نه د ګوتمبود مجسمه یادوي او نه درته کومه بله یادوي. بیا تاسو څه کوئ الله وایي دلته من تدعون الا ایاه فلا تسألن منهن نجاتا. د هیچ چاته د دې نه بیا د نجات اواز نه کوي. د نجات اواز چاته کوي
الا ایاه مگر صرف یو الله تا د نجات आवाज چاته کوي الله رب العزت ته کوي نو اکرامه بن ابي جهل چې کله رضی الله تعالی عنہ چې کله مکه معظمه فتح شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام عفو اعلان وکړ په هغه کې ډیر خلک چې دی هغه نه مخکې چا ظلم زیات کړو یا چې دی دشمنی کې زیاته برخه واغشته و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه مکه فتح کوله په دغه صحنه کې یا د دین لګ دا ورپسې چې څنګه فتح شو په دغه کې یو تختید د جاز کې کېناستو د حبشي طرف ته روان شو هغه اواپ مخالف رااله ګډه وډه نو خلکو اوازونه کول لات منات عزا ته نو هغه کشتیبان ورته وای هغه ورته وای دا خلکو ته اوازونه مکوا وې دې کې خلک خپل مشرکو کافرو ورته وای دې نور سيزونو ته اوازونه مکوا لات منات عزا ته اوازونه مکوا دغه خدایان ستاسو نه پکاريږي دلته کې صرف یو الله پکاريږي څوک پکاريږي دلته صرف یو الله پکاريږي حالانکه خپل مشرکو نو دې اکرمه بن ابي جهل وی چې ښا من خو د دې وجه خو زه د مکې معظمې نه تختم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ته دې خبرې ورکړي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وی اے خلکو تاسو سوای لا اله الا الله جګړه خو په سیاسي اختلاف نه و جګړه خو د مکی په مشرع باندې نه و په بادشاہي نه و جګړه په څه باندې و د الله رب العزت په واحد منلو باندې چې یکتا یو معنی هغه سره څوک شریک مګرځوي او چې دې حیا په ځان کې راولي د مور پلار عزت وکړي د مور پلار احترام وپېژنې د زنا نه ځان لرې ساتي د بچو هغې قدر وپېژنې دکه شان چې په معاشره کې خپل حیثیت جوړ کړي د یو بل سره درونو په شان اوسېږي بل څه دعوت خو نو بنیادي نقطه پکې د الله وحدانیت نو الله چې وایي هغه ورته اکرمه بن ابي جهل وایي ځان سره چې د دې خبرې نه خو موږ تښتو او چې په کشته کې بل خدای نه پکاريږي صرف دغه یو الله پکاريږي څو پکاريږي دا یو الله رب العزت پکاريږي نو کدا کشته چرته سالم ووتله زب ایمان راوړم کدا کشته چرته د دې ګردان نه سالم ووتله نو زب سکوم ایمان راوړم او دغه بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزه چې هغه ته امان وختي ورته وی چې سیب اکرامه تختیدلې دي هغه تختیدلې نور سيزونو سره لوبې مګر موبایل سره توجه دې کوم ټول ګډوډ په خپل مسله خبره داسې ده دغه ورته وی دا اکرامه د اخذ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زما خاون نه چې دې پناه راکړه نو هغه ورته وی زه ورمکړه پناه اول ورته ټولو خلکو ته پناه ده وی اکرامه ته ده وی هغه ته ده وی سیب هغه لږ شکي شانتې دی وی ما د څه نښه راکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل پټکي مبارک وباسه کومه چې د مکې معظمې په فتح کې اچوي وی دا زه داستانه خاله هغه لاړه ده نو چې څنګه دا کشتۍ وړاندې لاړه ده چې ګردا ګیره کړه واپس راغله چې څنګه ساحل ته شوه نو دغه ورته بیبي ولاړه وه نو اکرامه وایي په زړه کې مې شک راغی رضی الله تعالی عنه وایي په زړه کې مې شک راغی چې جوړ هغې دومره زیاتې وکړه زما دا ښځه یې جوړ د کوره رابار کړې ده ما په زنانو یې جوړ زیاتې کړې دي نو هغه راته ولاړه وه او داسې ترخ کې څه نیسلي و نیمه ورته وی چې خیر دی وایي ما ته وایي چې او خیر دی وایي ما ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خلک راغونډ کړه کوه صفا ته وختو بیا یې خلکو ته وایي چې تاسو ته یاد دي چې پلانکې بیبي تاسو شهیده کړې وه داسې شهیده کړې وی ورته چې او تاسو ته یاد دي په پلانکې مسلمان باندې داسې ظلم کړو او سید یاد دي تاسو ته یاد دي چې زم د خپل کلي نه وباسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په شا باندې وکتو او د حدیث مفهوم دی ورته وایي چې زه به چرم ستانه نه وم وتی خو که دې خلکو زه نه وباسلم د مشرکانو د کلي محبت وکنه نو خبره دا ده
خبر الاله نو هغه ورته وی دا نه ټوله ورته یاد کړو نو موږ سره غم شو وی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تسریب علیکم اليوم زه تاسو چې دی آزاد یې پتا سو باندې نن ورځ چې صفه کړه نشتا علاوه د یو څو کسانو نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې بغړ وډ شیرونه وي ګستاخی به کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی کدا د کعبه مبارک په غلاف کې توي دغه ته قتل کې پرې نه دي نه ګستاخی د نبی دا او ګستاخی د نبی چې دا د الله چا چې تابعداري وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حقیقت کې تابعداري وکړه چا الله رب العزت نو خیر اکرمه بن ابي جهل ورته چې ښا او ویدای په تور نه خرا کړی دا والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکی مبارک دی نو ګوره خبره مې باندې کې و چې کله سیند شو نو اکرمه بن ابي جهل وی بیا کشتیبان وی چې دې کې نو خدایان پکارو ناراضي صرف یو الله ته आवाज کوا نو چې بدا باندې مصیبت وي غم وي تکلیف وي راحت وي په هر حالت کې به आवाज چاته کې الله تبارک خان بچو ور کول والا څوک دی به الله بیماری در کوم کې څوک دی الله د بیماری راوستون کې څوک دی الله د راحت ور کوم کې څوک دی الله د تکلیف ور کوم کې څوک دی الله ستاسو کور کې چین آرام سکون راوستون کې څوک دی الله ستاسو ژوندۍ بدلون کې څوک دی الله واحد لا شریک دی یقینا اندرین عالم کې لا معبود الا هو ولا موجود فی الكونین لا مقصود الا هو جو دغه لا بدستاری بیا تنها چغمداری مجو از غیر حق یاری کلا فتاح الا هو بس دک یو ذات ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے دا اللہ رب العزت دا پارا بخلق سر تعلق ساتھی دا اللہ رب العزت دا پارا بخلق سر تعلق کرتے من حب لله وابغض لله ومنع لله فقد استكمل الايمان چاچی محبت هم د الله د رضا د پاره وکړو چاچی منم د یو څه د الله د رضا د پاره وکړو چاچی د بل بنده سره بغض وساته دا د الله د وجه وکړو چې د خدای الله نه فرمانی کوي فقد استكمل الايمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بس د ایمان کامل شدا کامل ایمان نه وګوره بنیادی خبره څه شي ده هغه د توحید ده نو الله رب العزت فرمایي وي تاسو چې څوک رابلې چې کله در باندې سخت راشي نو بیا आवाज هغې ته نه کوي بیا چاته کوي الله رب العزت ته فلما نجاکم بس هر کله چې نجات درکړي تاسو ته الی البر اوچیتا هلکه اوچیتا مراودي خان نو اعرضتم تاسو مخ واړوئ وکان الانسان او یقینا دی دا انسان کفورا ناشکره څه شی دی ناشکره هغه خبره ده که نوی سړی ونې ته ختلي نو بیا راکوزېدی نه شو وایي خدایه که کوشم نو غوا به زه حیراتي ورکړم چې لږ راکوشو وي خدایه پاکه چیلې وي او چې لږ راکوشو نو وایي چرګه به ورکړم چې لاندې راکوشو وي زما څه کار دی چې بیا ونې ته خېږم وی زما څه کار دی چې بیا ونې ته خېږم نو خبره ده د الله رب العزت وایي چې کله مې راازاد کړې کله مې راوباسلې وچېته شوې نو بیا وایي وکان الانسان کفوره او دی دا انسان ناشکره الله وایي په دې نه خلاصېږي الله وایي افامنتم آیا تاسو په امن یې ان د دې خبرې نه یخسفا چې کینوي بکم په تاسو باندې جانب البر یو اړخ د وچی او یرسلا یا را نازل کی راولیږي علیکم په تاسو باندې حاصبا زیات سخت باد سنگریز یا کانو باران در باندې وکړي علیکم پتا زبان دی حاسبا کانی ثم لا تجدو لکم بیا بونم امید ازان دا پارا وکیلا سمانع اللہ رب العزت فرمائی تاس اوچتا شوئے نو پوچا کسی پوچا کسی افا امنتم ان یحسب بکم جانب البر وی کچر تاسو پوچا باندې شوئے نو دا هم اللہ سر اختیار شتا یو ایسا بدر باندې کی نہیں دا آئے ان یحسب خصف دا ازمکا وہ گیزان تا بمراخ لکه څنګه چې قارون شو صحیح شو نو او یرسل علیکم یا برا نازل کی راو بلیگی بتاسو باندې حاسبا تیزا هوا سنگریزا کان ورون کی یا چې دی حاسبا ډایرک کانی والا کانی بدر باندې راولېږي د بر نه بار باندې د کانو باران وکړي ثم لا تجدو لکم وکیلا نو بیا به تاسو څوک
څونه مومې معنی به ونه مومې د الله رب العزت عذاب بیا څوک تاسو نه لرې کولی شي نو داسې به څوک بیا نه وي الله رب العزت وایي چې زه راولم په وچه م عذاب راوستی شي افام امنتم آیا تاسو په امن یې ان د دې خبرې نه یعیدکم چې واپس وکړئ تاسو فيه چې واپس وکړئ شي تاسو لره فيه پدې سمندر کې تارتن اخرى بله بیره الله رب العزت ورته فرمایي داسې نه ده تاسو خو ټول کار په تجارت کې په مکه معظمه کې خو څه کېږي نه نو که چېرته الله تاسو د دې نه په امن یې که چېرته الله رب العزت دوباره تاسو را یعیدکم چې واپس کړي تاسو لره د پیه په سمندر کې تارتن اخرى دوباره په بله پیره که الله رب العزت دوباره بیا واپس کړي نو فیرسل علیکم راوبلیږي په تاسو باندې قاصفا سونامي ماتونکي هوا قاصفا من الریح ماتونکي د هوا نه داسې هوا به در باندې رولېږي چې هغه سمندر تیز نیز کې کیسه والله ختمه کړي فیغرقکم نو غرق به کړي تاسو لره بما په سبب د هغې کفرتم چې تاسو کفر کړی دی ناشکري مو کړې ده انکار مو کړی دی ثم لا تجدوا لکم نو بس بیا به نه وي ستاسو دپاره علینا زموږ سره به په دې باندې طبیعه څوک مددګار یا ناصر یا طبیعه څوک غوښتونکي به هم نه وي چې دا تپوس رانه وکړي چې په دې پلان کې دې د عذاب ولې راوسته د الله نه څوک تپوس کولی شي الله رب العزت وایي بیا به داسې هم څوک نه وي لهذا سم شی ایمان راوړئ د الله رب العزت وحدانیت ومنئ بیا الله فرمایي ولقد کرمنا ویقینا کرامت ورکړي دي موږ عزت ورکړي دي موږ بني آدم اولاد د سیدنا آدم علیه السلام ته بني آدم ته وحملناهم او بار کړم دې دلرا سوربي مور کړی د دلرا فل بر پوجا کی والبحر او پلوند کی وحملناهم او کنټرول مور کړی دې دلرا فل بر پوجا کی والبحر او پدریاب کی ورزقناهم او رزق مور کړی دلرا من الطيبات خایستا پاکیزه وفضلناهم او فضیلت مور کړی دلرا علی کثیر پډیرو باندې ممن ده چانا خلقنا چې منګه پیدا کړی دي تفضیلا ډیر لوی فضیلت الله رب العزت فرمایي ولقد کرمنا بني آدم و یقینا موږ عزت او احترام ورکړی دی دا چا لره انسان لره ورکړی دی نو یو عام عزت دی عام احترام دی هغه کافر ته میلاو دی مسلمان ته میلاو دی او یو چې دی خاص فضیلت دی چې هغه بیا مسلمان ته صرف میلاو دی او بلکې د دې امت خاص خلک چې دي هغې ته په خاصو فرشتو باندې فضیلت میلاو دی دا انسانانو خاص خلک چې دي هغې ته په خاصو فرشتو فضیلت میلاو دی دا کرامت چا درکړی دی الله رب العزت درکړی دی اوس عزت څه شی دی کرامت څه شی دی نو یو مفسر یې معنی کوي وی عزت او کرامت چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د انسان له دا طاقت ورکړی دی چې نور مخلوقات څوک په خوله باندې ډایرکټ په مخوکه باندې خوراک کوي څوک په څه کوي انسان له دا کرامت او عزت ورکړی دی چې دی په لاسو باندې روټۍ راوچتوي په عزت سره ودې خوري دا انسان له الله رب العزت څه ورکړی دی عزت ورکړی دی د دې وجې رسول ګوره د اسلام کې ټول عزت دی الدین کله ادب دین ټول ادب دی ادب دی واسه هیڅ نشته دی چې ادب دی واسه بیا به کعبه مبارکې ته مخامخ ناست ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله فرمایل وایي مخامخ ناست خپې خورې کړې وایي زموږ ملګري ورته وایي چې کاکا تاسو د احادیثو ځان ته ډېر پابند وایي نو دا خو بېادبي د کعبې ته دې خپې کړې دي وایي هغه ورته وایي چې مد دلیل پې څه دی چې دا بېادبي ده وایي هغه ورته وایي یا خپې ورته داسې ونیسئ کټو ګوتونه وایي داسې ټوکه بل طرف ته وایي چې هذا دلیل دا دلیل دی داسې کسر داسې لګي نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي د دې وجې هارون الرشید په دربار کې چې دی قاضي ابو یوسف رحمه الله دا لوی انسان د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاګرد خاص او هغه ورته وایي یو پېره روټۍ پېښ شوه نو په هغې کې چمچې پرتې وې چمچې
په هغې کې چې چمچې کومې پرتې په هغې باندې خلکو خوراک شروع کړو نو هغه ورته وایي دا ابن عباس دا هارون الرشید ته وایي چې ستاسو چې کوم خاندان دی په بره د تره زامن او ورونه هغې نه دا خبره رانقله د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه چې الله انسان له فضیلت ورکړی دی نو په دې وجه چې دا انسان خوراک کوي په ګوتو باندې نو ګوره په ګوتو باندې خوراک چې دی بهتره دی او په چمچو باندې چې دی دا تکلفات دي جایز دي ګوره هسې نه چې تاسو ورته ناجایز ووایئ جایز دي خو دا تکلف دی او په ګوتو باندې غوره دی موږ تلو مولانا مطلع الانوار شیخ صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه اخیری شاګرد د مولانا سید حسین احمد مدني رحمه الله چرسدی په سیمه دا هغه زوی راته بیا خبره کوله هغه مشهور هغه راته وایي چې مولانا سید ګل بادشاه رحمه الله وایي هغه یوه پېره خبره کوله چې زه د انګریزانو ډېر زیات شکرګزار یم خلک ډېر اریان شو چې دې له پسې شکرګزار دي وایي چې د انګریزانو د هغوی په چمچو نه دي خوړل که دې خوړلې وي زموږ د خلکو به دام شروع کړي چې دې کې ټول څه چل شته نو خبره دا ده که موږ هم دا مقلد یو د هغې که نه هغې پین شرټ واچو موږ یې مچو هغې ټای ولګوله موږ یې لګو نور تپوس یې نشته خبره دا ده بل مفسر معنی کوي چې الله رب العزت د انسان له فضیلت ورکړی دی پسې ورکړی دی نو یې سړو له فضیلت ورکړی دی په ږیره باندې سړو له فضیلت ورکړی دی په ږیره باندې کاکاګانو په ږیره باندې او ښځو له فضیلت ورکړی دی په غټو ویښتو باندې په کمسې باندې هغه کمسې سره ترجمه کړې ده دلې فضیلت ورکړی دی په څه باندې په کمسې باندې زنانو له او بیا فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی وایي ملایکې چې دي هغې د خدای تمهید کوي د خدای تعریف بیانوي خدایه تا لره ثنا ده چې تا سړو لره ښایست ورکړو په ږیرو سره تا سړو لره ښایست ورکړو په ږیرو سره نو چې د چا وړې دي دا خو غټې کې او د چا چې نشته نو دا پرېږدې خدای ته وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي دا که چېرته د اوسنو پرېښې په فلم ملم کې که نه خدای شته دي به هم ورپسې پرېښې زموږ نو خبره دا ده یوه خبره بل مفسر معنی کوي چې انسان لرې عزت ورکړی په ظاهرا جوسې باندې دی نیغ روانې بعضې چې دي نو هغه په څلورو پښو باندې ګرځي بعضې چې دي ټیټ ګرځي ځناور د دې وجې یونانیان چې د فلاسفه انسان ته حیوان ناطق دا مو حیوان دی خو دا خبرې کوونکي حیوان دی په نطق سره تا له فضیلت درکړی دی ته د مافي ضمیر اظهار کولی شي ستا په زړه کې چې دننه څه خبره ته د هغې صفا اظهار کولی شي ځناور اظهار نه شي کولی او بل مفسر معنی کوي چې الله رب العزت انسان له فضیلت ورکړی دی په عقل باندې دا ټولې وجې صحیح خان دا ټول فضیلتونه دي انسان له فضیلت ورکړی دی په عقل باندې وی دا انسان دی دی په عقل سره دا وی الله رب العزت چې عقل پیدا کړ ورته وی چې مخکې لاړ شه مخکې لاړ ورته چې وروسته لاړ شه وروسته لاړ بیا ورته وی چې عقل ته وی چې ستا په وجه به زه د دنیا کې تقسیم کوم د حدیث مفهوم هر څه به ورکوم نو انسان له فضیلت ورکړی دی په څه باندې عقل باندې او چې څوک لیوني وي ګوره هغه سره الله حساب کتاب نه کوي نو ستا په شعور باندې فیصله ده نو خبره دا ده الله اوس فرشتو سره عقل هم شته وایي چې دې خوا بیا بل خواهشات نشته نو د هغې نه د ګناه د سره کېږي نه الله رب العزت یې سره حساب کتاب نه کوي نو الله رب العزت ستا په ظاهرا جوسه کې بلا بیا پروګرامونه ایښي دي په هغې باندې الله رب العزت تعالی فضیلت درکړی دی یو انسان کې څه پراته دي نو الله چې دا دومره کرامت او عزت درکړی بیا یې څه کړي دي وحملناهم فی البر والبحر وحملناهم یو ترجمه وکړه او عزت یې ورکړی دی انسان لره فی البر والبحر په وچو په لونده کې یا وحملناهم کنټرول یې دله ورکړی دی کل په وچه او په لنده کې ښه په دریابونو کې هم ستا جهازونه جوړې هر څه چې ته څه کیسه چلې خلک اوس به دا په اوبو کې لاندې لګیا دي سیسټم یې چلوي او تا دې په وچه هم درکړی دی چې څه کې کوه تا ته اختیار دی تا دې چې دا کنټرول درکړی ورزقناهم او الله رب العزت وایي چې ما د انسان به څه علمي دی به څه انسان چې د پوی نه پوی ادیب شي که نه د ژبې چې د هغه نه ټول خلک اول خو خلک په دې متفق کېږي نه خلک صرف علما یې د دې کې اختلاف دی ته دا ژبه له خدای شته چې د پښتنو دا لیکوالان وګورې دا اوسني چې کوم دي
را لګېدلي دي زړو پسې نښتې چې د پلانکي شاعري داسې او د پلانکي خبرې داسې په خپلو پښتنو پسې نو اول خو دوی به چا متفق کېږي نه خو بیا د دې متفق شي په یو کس باندې چې دوی په ژبه باندې مکمل پوهه دی دی مکمل مثال په ډول په پښتو پوهه دی بل کس ته د په شان پوهه نشته نو امام شافعي رحمه الله فرمایي وایي په لغاتو باندې مکمل عبور چې دی دا د وخت پیغمبر نه صرف بل چاله چې دی مکمل عبور په هغه ژبه نشي حاصلی کار څومره څوک پوه شي خو مکمل عبور ورته به هغه ژبه نشي حاصلېدی نو الله رب العزت خو تا ته اختیار درکړی دی ته به څومره څه پروګراماتو کې دا د الله رب العزت د هغه تا ته چې څه درکړي د هغې معمولي حصې ته هم نه رسي ته کوه خپل ایجادات چې څه کې کوه الله وایي کنټرول مې درکړی دی ورزقناهم او رزق مې ورکړی دی الله رب العزت وایي دوی لره من الطیبات د پاکیزه او ښایسته څیزونو نه نو یو مفسر پکې دا معنی هم کړې ده الله وایي ګوره زناور دي وایي هغې ته بس ښه رزق کې د څښا څیزونه به هغې خوري خو انسان فطرت کې دا ګرځولي دي چې دې څښا څیز نه خوري په څښا لوښي کې یې نه خوري دا الله رب العزت دله فضیلت ورکړی دی الله وایي وفضلناهم او فضیلت هم ورکړی دی دوی لره علی کثیر په ډېرو باندې ممن د هغه چا نه خلقنا چې موږ پیدا کړي دي مخلوقات دي تفضیلا یو ډېر لوی فضیلت نو ډېر لوی فضیلت یې ورکړی دی دا خو فضیلتونه شو بیا موږ و تاسو له د ټولو نه عظیم لوی دولت راکړی دی چې هغه څه دی چې موږ و تاسو یې خادمان ګرځولي یو موږ و تاسو یې امتیان ګرځولي یو د دواړو جهانونو د سردار د خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د اسلام عظیم دولت را کړی دی دا ټول دولتونه را جمع کا دغه یو دولت ته بیا نه رسي الله رب العزت دې د شکر توفیق را نصیب کړي